السلام علیکم. نن درته زه خپل د شپږ کالو د یوټیوب ارنینګ ښیم چې په 6 کال کې ما د یوټیوب د 100 روپۍ وګټلې. ما په نومبر 2019 کې خپل چینل جوړ کړی. اوس مې د شپږم کال روان دی. اوس تاسو ته ښیم چې ما په 6 کال کې د یوټیوب د 100 روپۍ وګټلې، لیکن په یو شرط سره چې تاسو به پې ماشاءالله خامخا وایئ چې نظر یې رانه لګوي. صحیح دی جی. اوس د ارنینګ ته رالو، ریونیو ته رالو. دې ځای کې به تاسو وینئ اوس نټ چې دی لږ بېکاره دی. ارنینګ ته زه ورغلم، ریونیو ته. په دې ځای کې تاسو ته لایف ټایم ارنینګ ښیم چې ما په ټول عمر کې په 6 کال کې د یوټیوب نه څومره ارنینګ کړی دی. تاسو لیدلی شئ چې $154 د اوسه پورې، مطلب دا $100 صرف ما رااخیستي دي، دا باقي را روان دي. نو یې مطلب څه شو چې د 100 نه تاسو کم ډالر هغه نشئ اخیستی د یوټیوب نه. کم سے کم تاسو به 100 پوره کوئ نو هغه به تاسو ته راځي. دې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې په 6 کال کې ما دا دغه کړم. دا ولې؟ تاسو زما د چینل چې دا برانډ دی، برانډ میکس کنټینټ خو جوړ کړل، یو څیز کله بل څیز. اوس مې لږ ګزاره کړله، یو 2-3 سیزون تر بند شوی یم، لیکن مخکې بیخي میکس و. نو تاسو به یو څیز باندې کار وکئ، یو څیز باندې ولاګینګ کوئ، ایجوکیشن چاله ورکوئ، یا څه څیز چاته ښایئ، یا بالکل چې بل څه هنر درځي هغه خلکو ته وښایئ، یا خلک وخندوئ. نو داسې څه ترتیب وکړئ چې په یو څیز کار وکئ، نو بیا به ستاسو کوم سبسکرایبر چې راځي هغه بس خاص ستاسو هغه ویډیو دپاره وي. هغوی به انتظار کوي چې کله به ستاسو ویډیو راځي. لکه بنیر واینس ته وګوره، پي کې ټوي ته وګوره، اور واینس ته وګوره. نو په دې څیز کار وکړئ، انشاءالله ستاسو چینل به بیا ښه وي.